ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما مشرانو، درنو پښتنو، سواتیانو، السلام علیکم. نن تاسو زه په یو پلیټفارم کې اینم چې د مختلف پارټیانو نه یې، مختلف کلونه یې، مختلف تحصیلونه نه یې او د مختلفو شعبو نه یې، خو تاسو یو موټی یې. نو چې یو موټی شئ که نه، په تاسو هېڅوک بری نشي کولی. اصلي کار ستاسو دا دی، پالټیانې هېرې کوي، خاندانونه هېر کوي، خپل پروفیشنز هېر کوي، سواتیان شئ، سواتیان. یو اواز شئ چې لکه ډاکټر صاحب چې ووایي چې محمود خان اچکزی صاحب کمیټۍ له میټینګ راغوښتی و ډیفنس. نو ډاکټر صاحب تاسو غلط نه وایئ، خو په کمیټۍ کې زه وم او د ټولو نه زیات راښودل د دې فوج ما کړی دی په هغه وخت کې. ټیک ده، زه ښځه یم، زه مور یم، زه نیا یم، خو ما ښځه مه ګڼئ. ګورئ زه هغه ښځه یم چې طالبانو په وخت کې مې هم سوات نه دی پرېښود. او وسم زه تاسو ته وایم، تاسو یریږئ مه، یریږئ ځکه ما چې ایله خبرې او ټوپک په لاس باندې وایي دا دهشتګرد دی، که ایله اواز څوک پورته کوي وایي نه موږ به یې په دهشتګردۍ په لیست کې راولو. نو زموږ د خلکو نه یې زړونه په دغه کې ایستی دی. کله چې تاسو یادوئ د ویټنري هاسپټل او د ګرلز ډیګري کالج، دا ډیګري کالج پوخا والي صاحب جوړ کړی دی. دلته کې به ټیچرز ټریننګ کالج و، دا ریاست په ورځو کې ټیچرز ټریننګ سکول و، یعنې جنۍ چې به استاذه شوه نو هغې له به باقاعده ټریننګ اول ورکولو د استاذۍ. نو دا هغه د هغې بیا ورسره یو پرایمري سکول هم و. هر وخت تېرېدو دغه ډیګري کالج کو ډېر ښه یې وکړل. خو دا تاسو ته ډېر کمو خلکو ته دا پته ده چې دا عمارت دغلته کې پرایمري سکول، ویټنري کالج، ډیګري کالج دا د ریاست یعنی حکومت جوړ کړي دي بلډینګز. خو تاسو ته دا پته ده دا شپېته کناله د چا دي؟ دا د ریاست نه دي، دا د دې کلي عوام ورکړې ده. ریاست سوات له ورکړې وه چې صاحبه موږ له هو دلته کې کالج جوړ کړه، موږ له هو دلته. تاسو د داسې کلي خلک یې چې الټه د خپل جیبه لکه مځکه یو ورکړې ده، عام والا ورکړې ده. نو په دې کې د فوج هېڅ کار نشته او ګولاوه یې ده. زه مشهوره په دې ما وایي دا ډېرې ترخې خبرې کوي. تریخ هغه باندې چې رښتونې وي. د فوج هېڅ کار نشته دی. دا ما په کمیټۍ کې مو ویلي دي ورته، ما ستاسو سوات تباه کړ. زموږ خلک دهشتګرد نه وو، زموږ خو داسې خلک وو چې اصله به یې نه ګرځوله، د نیمې نیمې شپو به ګرځېدل. دا څنګه راغلي، دا څه وشو، تاسو هم ترې خبر یې او زه هم ترې خبر یم. خو دا جرګه د دې خبرو نه ده، دې خبرو له به هم وخت راشي، دې خبرو له به هم وخت راځي. خو زه تاسو ته یو خواست کوم